آباد آبادې کې د چا خورونه جوړ دي زکه زه په لوګو تور دي دا بوټي بوټي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی راشد خان به لګونې یو د جات سره باندې نیو ټي وی کنه دا ورسره باندې रिपोर्टिंग सब सुबह यो एरिया रिपोर्टर ने वर्क करी सर बीट्स वगैरह मुख्तलिफ बीट्स वगैरह अगर डिवाइड करी हुई और मतलब मजहबी जमातों अलग बीट थे स्पोर्ट्स अलग बीट थे हेल्थ अलग बीट थे तब डिवाइड की हुई है रिपोर्टर अपनी बीट थी د منګو قطار ته ګوره په ګړونج کې چې پراته دي هم په دغه جامو بس کې چې په سورمنګینه سپور دی د کوټې په هغه ګوټ کې څه په خوند زنګو زنګېږي الله للي للوشه څومره خوږ اواز د مور دی داخرن قرب صادقا 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 تاج محل باندې ورنکم دا غیار پکې اوسېږي چې زما د زړه ټکور دی برقصتا دا شاعری هم عجب شان محسوسیگی ہو عجب شان محسوسیگی برقصتا دا شاعری هم عجب شان محسوسیگی عجب شان محسوسیگی لکشت کسو کوری پلواس پوا پسے کے لکشت کسو کوری پلواس پوا پسے کے پس پر لکھ ہم ہزان دے برجڑا دپخا دے کی برجڑا دپخا دے کے हर गुल दी पाने पाने निष्ठ सायवा उठे के हर गुल दी पाने पाने निष्ठ सायवा उठे के हर गुल दी पाने पाने निष्ठ सायवा السلام علیکم ګرانو او خوږو اوریدونکو سلسله ځلانده ستوري سره زه شیراز احمد شیرازي ستاسو په دروند خدمت کې حاضر یم قدرمندو خوږو اوریدونکو په سلسله ځلانده ستوري کې ستاسو په وړاندې موږ د پښتو سوسایټۍ هغه پښتانه ستوري راولو کوم چې په خپل فیلډ کې د پښتو خدمت کوي د پښتنو خدمت کوي په بلیابل طریقو باندې کاغه فنکاران دي کاغه شاعران دي کاغه پوهان دي کاغه لیکوالان دي کاغه استادان دي یا کاغه سماجی کارکنان دي نو په دغه لړ کې ما سره هم په پروګرام کې یو سوشل ورکر موجود دی کوم چې بلا مودور شو په سرخا اسلام آباد کې دلته کې میشته دی او په سماجی حلو ځلو کې خپل چې کوم کردار دی هغه لوبوي زما مراد شهاب الدین د محل ما سره پروګرام کې موجود دی غوښ سره به د هغوی ژوند د هغوی دغه سماجی کاروزګار پکله خبرې طریقو السلام علیکم شهاب وعلیکم السلام شهاب ډېر زیاته مننه چې موږ د قیمتي وخت راکړو ریډیو پاکستان له وخت راکړو خپل د مصروفیاتونه د زمونږ دپاره وخت ټول نه اول به آغاز وکړم ستاسو د وړوکوالي نه
موږ ګورو چې ماشوم چې کله وي کنه په وړوکوالي کې موږ ګورو کله هغه شرارتي وي نو شهاب په ماشومتیا کې څنګه و شرارتي و کنه شریف ټایپ انسانو کو جولی ټایپ انسانو او بیا ستا چې کوم ستا انیشل ایجوکیشن دی ابتدایي تعلیم هغه د کوم ادامه ته حاصل کړی دی او دغه د څنګه رالی بسم الله الرحمن الرحیم شیرازي بھائی د ټولو ناول تاسو ډیره زیاته شکریا ادا کوم د ریډیو پاکستان ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې داسې یو خوندور پروګرام را جوړ کړی دی او موږ ته پکې موقع راکړله د خپل خیالاتو د اظهار د خپل تعارف نو زه ورته دا وایم چې زه د پښتونخوا د بډګرام ضلع سره تعلق ساتم او بیا خصوصا کله مې د اجمیرې په نوم باندې یادېږي اجمیرې کې زما پیدایش شوی دی بیا چې کوم ابتدایي زما تعلیم و هغه په خپل کلي کې یعنی یو سکول و هلته القرآن پبلک سکول دا هغې نه ما تقریبا کوم چې ارلی ایجوکیشن وي یعنی د نرسري او کې جي دا ما تقریبا هلته نه ویلي دي هغې نه پس بیا یو نوموړې اداره ده په بډګرام کې السید ګارډن پبلک سکول د هغې نه ما تر میټرک پورې تعلیم حاصل کړی د هغې نه پس بیا زه ابټاباد ته شف شوم پوسټ ګریجویټ کالج نمبر 1 ابټاباد تعلیم کې لیے ابټاباد چلے گئے بس داسې وګڼئ نو د هغې دپاره زه ابټاباد ته رالم خو ابټاباد کې بس قسمت کې هغه وخت نو لیک تقریبا 3 نیمې میاشتې ما ابټاباد کې تېرې کړې وې بیا واپس چې کوم دی السید ګارډن پبلک سکول اینډ کالج ته ولاړم هلته نه ما اف ایس سی وکړله اف ایس سی کولو نه پس بیا رالم اسلام آباد ته او انټرنیشنل اسلامیک یونیورسټي کې اوس بی ایس مې تقریبا ختم شو فائنل سیمسټر مې دی او په بی ایس ایجوکیشن کې زما چې کوم دی هغه بی ایس روان دی د سماجی ورک چې کوم دی دا د کله نه شروع کو اوسه پورې تاسو کوم تنظیمونو کې کار کړی دی او سره روان دي په لایف کې د ایجوکیشن نه هټ کې نو سماجی کار خو زه دا وایم چې هر یو هغه انسان کوم چې شعور لري کوم چې د معاشرې د انسانانو درد لري په زړه کې نو زه هغه ته چې کوم دی سوشل اکټیویسټ ورته تاسو ویلی شئ یا سماجي کارکون ورته تاسو ویلی شئ او د سماجي کارکون یو خاص شکل نشته دا په مختلف صورتونو کې د معاشرې خدمت کوي نو موږ هم کوشش کوو چې چېرته څه غلط کار وینو یا داسې څه کار چې زموږ په وس کې وي هغې دپاره آواز اوچتول شي هغې دپاره منډه ترړه کول شي چې څه قسمه زموږ نه کېږي موږ منډه ترړه هغې کې کوو نو تنظیمونو به ته دا ووایم چې د کلي سطح باندې چې کوم دی مختلف تنظیمونو کې زه پاتې شوی یم زموږ یو تنظیم نوجوانان اجمیره په نوم باندې یو کمیټي جوړه وه د کلي په هغې کې زه پاتې شوی یم بیا داسې چې کوم سټوډنټ مختلف تنظیمونه دي په هغې کې زه پاتې شوی یم خصوصا به زه ذکر وکړم چې زموږ په انټرنیشنل اسلامیک یونیورسټي کې د بډګرام سټوډنټ سوسایټۍ په نوم باندې زموږ یو سوسایټي ده سټوډنټ سوسایټي چې هغې کې موږ د بډګرام د خلکو خدمت کوو بډګرام چې کوم سټوډنټس راځي هغې ته څه مسلې مسایل وي د هغې دپاره منډه تړه چې څومره موږ نه کېږي هغه موږ کوشش کوو هغې زما نیکسټ کوېسچن هم دغه و د بډګرام سټوډنټ سوسایټۍ حوالې سره و چې یو نوی سټپ تاسو پورته کړی و هغې نه بعد سټوډنټان چې کوم دي هغه رایوځای کول ګیدر کول بیا د هغوی چې کوم پرابلمز دي مسایل دي هغه اورېدل بیا هغه حل کول یو ډېر ګران کار ده چې تاسو سټډي سره دا هر څه مینج کوئ نو دا څنګه مینج کېږي سټډي سره یقینا څنګه چې تاسو وایئ چې دا ډېر زیات ګران کار دی او بیا خصوصا زه به دا وایم چې د بډګرام غوندې ډسټرکټ کوم چې په پښتونخوا کې یو ډېر بیکورډ ډسټرکټ ګڼل کېږي او دی هم چې کوم بیسک فیسیلیټیز دي هغه هم هلته چې کوم دی نه دي موجود زموږ خصوصا به زه ذکر وکړم چې 2 تحصیلونه دي د بډګرام نو خصوصا تحصیل علی بیا چې کوم دی د تحصیل بډګرام نه زیاته بیکورډ ده ایون تر هغې چې کوم روډ تللی دی د هغې هم دومره حالات خراب دي چې په هغې باندې موږ ورځ تر ورځه ګورو په هغې مختلف واقعات کېږي بیا خصوصا د تېرو ورځو کې یو داسې 2-3 واقعګانې وشوې چې هغې زه ډېر زیات افسرده کړی وم او هغه دا وې چې څه فیمیلز وو او هغې د ډلیوري کیس و نو هغه چې د تحصیل علی نه تحصیل بډګرام ته راوستل چونکې په علی کې لیډي ډاکټر اوسه پورې نشته او داسې چې کوم بیسک هیلث فیسیلیټیز دي هغه هم هلته نشته نو هغه لیډي چې راوستله بډګرام ته نو هغه د روډ د خرابۍ د وجې د هغې په لاره ډیت شو نو دې خبرې چې کوم دی دا یو ډېر الارمینګ سچویشن دی
او په دې معنی چې کوم زموږ هلته نمایندګان دي هغې پې هم څه داسې خاص سیکشن ته نو څه ګڼې چې پاکستان کې دغه سماجي ورک چې کوم دی سوشل ورک چې کوم دی په دې کې موږ ګورو رس تر بله پکې زیاتوالی هم راځي خلک چې کوم دی هغه موږ ګورو چې سوشل ورک طرف ته روان دی خو که موږ لږ دغه سایډ ایریاز وګورو نو په هغې کې موږ کمې هم محسوسوو د دې بنیادي وجوهات څه کیدلی شي د ټولو نه اول خو زه دا وایم چې د سوشل ورک موږ د ضرورت ولې راځي د هغې وجه دا ده چې زمونږ چې څومره هم مقتدر خلک دی اقتدار والا خلک دی یا چې څومره اتھارټیټیو خلک دی هغې ډېر زیات چې کوم دی امورل اکټیویټیز کې ملوث دي کرپشن روان دی بیا داسې د سره سره نور داسې قسمه چې کوم دغه دي هغه روان دي نو هغې د وجې موږ ته د سوشل ورک ډېر زیات ضرورت راځي نو بیا په دغه سچویشن کې چې کوم خلک غواړي چې موږ د سماج خدمت وکړو نو هغه خلک راپورته کیږي او هغې مختلف طریقو باندې څوک فاینانشلی سپورټ کوي څوک چې کوم دی ټایم ورکوي مختلف طریقو سره هغه سوشل ورک خپل جاري ساتي او موږ ګورو چې ورځ تر ورځه سوشل ورکرانو کې اضافه کیږي خو د هغې باوجود چې کوم دی زموږ معاشره په دې سټیج باندې ده چې ورځ تر ورځه زموږ نوې نوې ایونټس چې کوم دي هغه راپورته کیږي او هغې مختلف نوې نوې چې کوم منصوبې جوړېږي د خلکو خپې کټ کولو کوشش کیږي که نه بالکل دغسې ده نو هغې د وجې چې کوم دی د سوشل ورکر هغه کار چې کوم دی هغه ځای نه نیسي کوم چې هغې نیسل پکار دي لکه موږ ګورو چې کوم خلک سوشل ورک طرف ته راځي په هغو باندې کې مختلف قسم قدغنې لګي په هغو باندې مختلف قسم پابندیانې لګي په هغو باندې مختلف قسم الزامات لګي نو دغه خلکو مایند چینج کول طرف ته موږ څنګه ځو چې خلک سوشل ورک طرف ته راشي په خلکو مرسته وکړي بجای دی چې هغه خپې کټ کړي بالکل داسې عناصر په معاشره کې موږ ته ډېر زیات میلاویږي چې هغه په مختلف طریقو باندې څوک بلیک میلینګ کوي څوک څه کوي څوک څه کوي خپل یو داسې سیستم چلی چې ذاتی چې کوم دی انفرادي چې کوم مقاصد دي د هغې دپاره هغو کم سوشل ورکرز دي د هغو خپې کټ کولو کوشش کوي د هغو د نیولو کوشش کوي چې دوی دا کار خپل د هغې مقصد صرف دا وي چې موږ ته تر انفرادي فایده میلاو شي نو هغې خلکو له هم پکار ده چې هغې لږ سوچ وکړي د معاشرې د ښېګړې دپاره سوچ وکړي او داسې بالکل نه ده پکار لکه چې موږ یو کس ښه کار کوي نو موږ هغه اپریشیټ کول پکار دي بجای د دې چې موږ هغه د هغې دغه وکړو هغه راونیسو هغه دغه کار نه چې کوم دی مختلف طریقو سره مختلف منصوبې هغې پسې جوړو هغې نه هغه منع کولو کوشش کوو نه د دې په ځای که موږ د هغه ملاتړ وکړو او سره مرسته وکړو که موږ په هر لیول باندې کولی شو فاینانشلی کولی شو یا هسې که نور څه نه کېږي نو کم از کم چې موږ د فیسبوک خور چا سره فری دی که نه چې په سوشل میډیا باندې موږ کم از کم هغې هم سپورټ کړو نو دې سره یو ډېر غټ امپیکټ راځي په معاشره باندې نو دغه خلکو ته چې کوم دی زما ریکویسټ دا وي چې پلیز دغسې قسم سرګرمیانې کومې چې تاسو د معاشرې د بهترۍ دپاره کولی شئ هغه جاري وساتئ او کم اکټیویټیز چې تاسو معاشرې ته نقصان رسوي نو هغې نه اجتناب وکړئ زموږ یو ډېر ښه کمپیر دی د ریډیو پاکستان سردار یوسفزي صاحب ښه شاعر هم دی د هغوی یو شعر دی چې وښکې په سوال باندې کږېږي یا د مرګ په موقع ظالم اغیاره مدام ولې کوږ وښکې غواړي او ما چې غوښتنه د خپل حق وکړه نو ویې ویل چې در نه پوزه پرې کوم ته مې خکې غواړي نو هغوی دغه خلک چې کوم دی هغوی د سماجي ورکرانو د سوشل ورکرانو دغه پوزه پرې کوي او موږ وایو چې هغو کې تبدیلیانې راشي ډېره مشکله ده بالکل مشکله ده خو مشکل دا خو ناممکنه نه ده زه نو موږ له پکار دا دی چې موږ نه څومره کېږي موږ دغه خلک لیټریټ کړو دغه خلک موږ ایجوکیټ کړو د دې حوالې سره او موږ هغې ته د هغې خامیانې وښیو په مختلف طریقو باندې چې کوم موږ نه کېږي نو زما خیال دی چې دغه لیټریسي سره یا دغه ایجوکیشن سره به چې کوم دی انشاءالله د هغې مایند سیټ هم چینج کېږي خو وخت به پکې لګي نو موږ له هم پکار دا ده چې موږ د صبر چې کوم لمن د هغه پرې نږدو او په خپل لار باندې چې کوم دی ثابت قدم وشو استاد زموږ خپله ناپوهي و سخت کاریان مو ډېرو په غړېدلو سترګو تل د فریب جال ته رسو د رور وجل هډو څه کار نه دی څه بل څه وایه موږ پښتانه خو په هر څه کې سم کمال ته رسو تاسو خبره وکړه د بټګرام د دغه سپېڅلو خلکو د بټګرام د دغه دلدلو خلکو چې کوم په دې 21مه صدۍ کې هم د هغه سهولیاتو نه محرومه پاتې کړی شوي دي چې کوم په کار ده چې هغوی ته میلاو شي ایجوکیشن فیسلټیز دلته کې دومره زیات نشته هیلث فیسلټیز دلته کې
کې نشته کوم چې زمونږ د لرې پرتې سیمې دي د بټګرام هغې کې بي ایچ یو چې کوم صورتحال دی هغه هم ستاسو په وړاندې دي تاسو د هغې خبره وکړه نو د بحیثیت سماجي کارکن بحیثیت سوشل ورکر تاسو څه ګڼئ چې د خلکو محرومیانې د خلکو چې کوم مسایل دي کوم ستونزې دي هغه اوسه پورې ولې ختم نه کړی شوي د هغې مخنیوي لپاره سوشل ورکران څه کار کولی شي عام وګړي عام ولس څه کار کولی شي د ټول اول خو به زه خبره وکړم د بیسک فیسیلیټیز نو زه دا ګڼم چې هیلث یو داسې فیسیلیټي ده چې دا د ټولو نه غټ ځای لري د ټولو نه اهم شی دی چې ته هیلتي نه نو ته هیڅ قسم څه اکټیویټیز نشي کولی ته ایجوکیشن نشي حاصلولی ته چې کوم دی نور کار روزګار ځان له نشي کولی نو د هیلث صورتحال دا دی چې زموږ د ډسټرکټ کوم هیډ کوارټر هسپتال دی هغې باندې تقریبا الموسټ زه وایم چې 3-4 ډسټرکټ داسې دي چې هغه د هغې سنټر دی لکه ډسټرکټ تورغر شو بیا داسې کوهستان ډسټرکټ شو کوهستان درې ضلع او شانګله شوه نو دا ټول خلک چې کوم دی تورغر د میاد نو دا ټول چې کوم دی دا په ډسټرکټ بډګرام باندې چې کوم دی ډیپینډ کوي او د ډسټرکټ بډګرام چې کوم ډسټرکټ هیډ کوارټر هسپتال دی هغه ټایپ سی دی اوسه پورې نو زمونږ چې کوم صاحب اقتدار خلک دي هغه دغه طرف ته چې کوم دی لکه زه نه ګڼم چې هغه داسې دلچسپي اخیستې وي په دې کې اوسه پورې چې کوم دی هغې وایي چې موږ سروې کوو پته نه لګي څه هغه فیزیبیلیټي سروې ورته وایي که څه ورته وایي فیزیبیلیټي سروې هغې موږ کوو چې کوو دغه اوس موږ تقریبا د پی ټي آی ګورنمنټ آلموسټ 4 کال دی او اوسه پورې هغه فیزیبیلیټي سروې ونه شوه نو زما نه دی خیال چې هغوی دې کې دومره انټرسټډ دي نو ایز ا سوشل ورکر ما سره مختلف ورکران چې دي هغې په مختلف طریقو باندې په د دې اواز اوچت کړی دی بیا چې کوم پولیټیکل خلک چې کوم چې اپوزیشن کې دي هغې هم وخت نه وخت چې کوم دی د دې هسپتال حوالې سره اواز اوچتوي بیا دې سره د ایجوکیشن حالت داسې دي چې 2005 کې زلزله راغلی وه په هغې کې چې کوم دي سکولونه ډیمیج شوي نو اوسه پورې راوند اباوټ 200 سکولونه داسې دي چې هغه ریهیبیلیټیټ شوي نه دي هغه دوباره نه دي جوړ شوي د ایجوکیشن دا حال دی بیا که موږ وګورو یو اهم مسله چې کوم دی په 13 میاشتو کې راغلی وه د ډسټرکټ ایجوکیشن افسره چې کوم وه فیمیل د هغې حوالې سره نو هغه مسله تر اوسه پورې چلیږي زمونږ چې کوم مشران دي هغه اوسه پورې هغه مسله حل نه کړله نو د ایجوکیشن کې هم د هغې انټرسټ د دې نه معلومیږي چې د ایجوکیشن چې کوم آفس دی هغه بند دی څو ورځې چې کوم دی خو هغه معلومېده نه کله چې کوم دی د جوسو په دکان کې به کله به چې کوم دی یو ورځ ورته چا کال کړی نو هغوی چې موږ د عدالتونو مخکې چنارونه دي د هغې مخکې ته ناست یو زموږ آفس نشته بلډینګ هغې سره نو دا چې کوم دی دا انډیکیټرز دي د هغې د انټرسټ چې هغې بالکل انټرسټډ نه دي په داسې قسمه شیزونو کې نو سوشل ورکران چې هلته څومره دي هغې مختلف وختونو کې په مختلف پلیټ فارمز باندې د دې اواز اوچت کړی دی د دې خلاف احتجاج شوی دی بیا په سوشل میډیا کمپین پې هم شوی دی پریس کانفرنس پې هم شوي دي هر څه شوي دي خو چونکې زمونږ کار صرف اواز پورته کول او اواز مخکې چې کوم دی صاحب اقتدار خلکو ته رسول هغه مونږ چې کوم دی کړی دی ما سره ډېرو ملګرو کړی دی نو اوس مخکې دا ډیپینډ کوي په صاحب اقتدار خلکو باندې چې هغې په دې کې څومره اوس انټرسټ اخلي او د پروګرام چې کوم هغه پیسه هوا خلک دی هغې ته چې کوم دی څومره ریلیف رسوي په دې د اردو شاعر وایي چې کرسی ہے کوئی تیرا جنازہ تو نہیں ہے کچھ کر نہیں سکتے تو تر کیوں نہیں جاتے شهاب لږ به راشو د بټګرام تاسو چونکې زما نن چې کوم ټاپک خو سماجي کار حوالې سره او سوشل ورک حوالې سره خو تاسو چونکې د بټګرام خبره وکړو زما بیا ظاهره خبر ده چې کوم علاقې سره تعلق ساتي کوم علاقې سره لوي شوی وي او د هغه ځای سره محرومیانې ګوري د هغه ځای سره مسایل ګوري نو سره یقیني خبره ډېر خفه کېږي نو که موږ وګورو په بټګرام کې دا سایډ ته به ګورو زموږ چې کوم صاحب اقتدار خلک دي هغه به سایډ ته ګورو هلته کې چې کوم داسې خلک دی سماجي کارکنان دي هغوی بغیر څه د هغه چا بغیر څه د مفاده کار کول غواړي هغوی هم کار ته نه پرېښودل کېږي دا ذهنیت به موږ څنګه چینج کوو آیا چې کوم خلک بغیر د هغه نه کار کوي موږ د هغوی پاس ته ګورو په هغوی باندې کې تهمت یې لګوو موږ هغوی باندې کې نیګیټیو کمنټس کوو نو دغه د انډیویجوال چې کوم د مایند دی دا به بحیثیت سماجي ورکر موږ څنګه چینج کوو د بټګرام د خلکو څنګه چې تاسو خبره وکړه چې دا مایند سیټ دا د اوس نه دی دا مایند سیټ زه یم چې دا د انګریز د زمانې نه را روان دی چونکې اوس دنیا ګلوبل ویلر شو خلک ایجوکیټډ شو
خلک چې کوم دی هغه د بټرن نه بهر ته ووته هم ګورو په فیملی کې به دوه درې کسان خامخا د بټرن نه بهر ایجوکیشن حاصلوي نو هغه چینج راځي خو د خلکو مایند چینج نشو. بالکل دغسې ده. اصل کې هلته هغه سیټ اپ داسې جوړ دی. یو خو زه دا وایم زه یو غټ وجه د دې دا ګڼم چې زمونږ کوم فیملی سیسټم جوړ دی په هغې کې اکثر داسې مشران وي چې هغې ډېر ضدي وي نو هغې خپلې فیصلې امپوز کوي په پوره خاندان باندې. نو د هغې بعض اوقات فیصلې داسې وي چې هغې کې به یا د هغې لکه د بدلې والا هغه سوچ وي یا داسې نور څه سوچ وي. نو یو خو دغه یو غټه وجه ده چې د خلکو مایند سیټ نه چینج کېږي. اوس وایم چې ینګسټرز چې کوم دي د هغې مایند ورو ورو چینج کېږي خو کوم چې زموږ ایلډرلي خلک دی مشران دي زموږ د هغو په مایند کې اوس هم هغه خیالونه پراته دي کوم چې هغه تېرې زمانې کې به و چې لکه دشمنیانې به یې کولې یو بل سره به مختلف طریقو باندې به د یو بل نه بدلې اخیستلې. نو یو خو دغه غټه وجه ده چې د خلکو مایند سیټ کې یو رکاوټ دی چینج کېدو. بله تاسو چې کومه خبره وکړه چې داسې خلک شته په معاشره کې چې هغې بغیر څه د لالچه د سماج خدمت کوي د خلکو خدمت کوي خپل وسایل استعمالوي خپل مال جان هر څه استعمالوي خو بیا هم یو څه خلک داسې دي چې هغه د هغو په پاسټ کې نښتي وي یا د هغو چې کوم دی ذاتي چې کوم فعل د معاملات دي هغې کې هغوی نښتي وي او هغه د هغې د ډیفیمیشن د هغې د بدنامولو کوششونه کوي. د هغه خلکو د پاره کې وزه دا وایم چې هغه خلک اصل کې استعمالیږي په مختلفو وجو یا ورله چې کوم دی د پیسو لالچ ورکوي یا په بل څه طریقه باندې بلیک میل کوي او هغه خلک استعمالي د څه دپاره استعمالي چې دغه خلک که مخې ته راځي سهارله نو دا یره پیدا کېږي چې کوم پولیټیکل سیټ اپ دی هلته کوم پولیټیکل چې کوم ډامیننټ خلک دی د هغو دپاره یو خطره پیدا کوي دا خلک ځکه چې دغه خلک د سماج خدمت کوي بغیر څه د لالچ او بغیر د اقتدار یې کوي نو او د اقتدار چې کوم خلک ناست دي دغونه زیات کوي نو زه دا وایم چې دا د دې خلاف چې کوم پروپاګاندا کیږي په دې کې به خامخا خلک ځکه ملوث وي چې دا سهار له هغو دپاره خطره جوړېږي ځکه چې خلکو ته پته لګي خلک اوس دومره کم از کم لټریټ شوي دي خلک چې کم کس کار کوي کم کس کار نه کوي دا فرق هغې ته چې کوم دی اوس معلومیږي. نو چې داسې یو سړی راپاسي چې هغه بغیر د څه لالچه بغیر څه د هغې خپل وسایل استعمالوي خپل هر څه منډه تړه کوي د سماج دپاره نو دغه سړی بیا د کوم چې پولیټیکلی ډامیننټ خلک دی کوم چې د مودونه په د اقتدار باندې قابض دی او اوسه پورې د بډګرام محرومیانې ختمې نه کړې نو هغه خلکو دپاره چې کوم دی خطره ده په پولیټکس کې. نو زه یم چې دغه خلک بیا استعمالیږي د خلکو لپاره په هغې کې چې کوم دی مختلف سوشل میډیا پیجونو والا دي یا داسې نور کوم خلک دی هغه خلک بیا استعمالیږي د دې سماجي کارکنانو د دغې دپاره چې د خپل هغه کار بند کړي او د بل چا داسې یو سړی راپاس نسي چې هغه په معاشره کې مخکې راشي او موږ ته چې کوم دی سهار له یو خطره جوړېږي زموږ هغه پولیټیکل سیټ اپ پرې خرابېږي. نو هلته چې کوم دی بډګرام کې که موږ وګورو د ډېرې مودې نه یو مخصوص طبقه لکه څنګه چې په پاکستان کې اوورال سچویشن داسې و چې یو مخصوص طبقه به وه چې بس هغه به په پاور کې راتله هغه به په ګورنمنټ کې راتله یا به په اپوزیشن کې ناسته یا په ګورنمنټ کې یو پیره به یو راته بل پیره به بل راته. همدغه سیټ اپ چې کوم دی په بډګرام کې او خلک دومره الټریټ وو په مخکې چې صرف په دې بنیاد باندې چې د یو سړي انتخابي نشان څه دی په دې بنیاد باندې چې کوم دی ووټ ورکوم. زه هغه ډیبیټ ته نه ځم چې چا طرف ته زما اشاره ده خو لکه خلک سره نه د مذهب پوره علم شته نه ور سره د دنیا پوره علم شته نو خلک کنفیوز دي خو بس چې چا څه وویل خلک په هغه طرف ځي. نو دغه یو ډېر غټ چې کوم دی یو وجه وه د خلکو د مایند سیټ نه چینج کېدو. اوس چونکې هغه سیستم داسې شو چې دنیا یو ګلوبل ویلیج جوړ شو انټرنیټ فیسیلیټیز هر ځای ته ورسېدله نو دې سره د خلکو هغه ایجوکیشن لیول دومره شو خلکو هغه لیټریسي لیول دومره شو چې اوس خلک پوهېږي. بیا زیاتره خلک چې کوم دی د بډګرام زه یم چې میجارټي چې کوم مزدورکاره خلک دی یا جابز والا خلک دی هغه د بډګرام نه بهر ته وځي او نور چې کوم دی مختلف وجوهات باندې خلک د بډګرام نه ټریولینګ کوي مختلف نورو ښارونو ته نو هلته هغې ګوري چې موږ په کوم ځای کې ناست یو دا نور خلک چېرته روان دي او زموږ مایند سیټ څه دی او د نورو خلکو مایند سیټ څه دی نو اوس هغه چینج را روان دی او انشاءالله زموږ امید دی چې نیکسټ یو څو کلونو کې به دا مایند سیټ د خلکو پوره چینج کېږي انشاءالله. پاکستان کې سماجي ورک که موږ وګورو نو څنګه چې مخکې خبره وکړه چې روان دی خو بیا هم لږ کمې پکې شته
په حیثیت سماجي کارکون تاسو ته کوم ستونزې مخې ته راځي چې کله تاسو خپل ورک سٹارټ کړئ؟ نو د ټولو نه مخکې خو کوم سماجي کار دی د هغې باندې خلکو پوره علم نشته. یعنې که زه یو کار کول غواړم نو ما سره 100 قسمه یېرې دي. اوله یاره خو زما دا ده چې آیا دا کار لیګلی ټیک دی که نه دی. د دې ایجوکیشن ماله پکار دی. هغه ایجوکیشن موږ مختلف خلک دعوی کوي چې زه سوشل اکټیویسټ یم او زه یو سماجي کارکون یم، خو هغه ته د سماجي کارکون د ډیوټیز پته نه وي چې ډیوټیز څه دي د سماجي کارکون. زه دا وایم چې اول ځان ایجوکیټ کول پکار وي چې یاره سماجي کارکون دی څه. بیا دې نه وروسته چې کوم دی په قانون باندې لږ ډېر ځان پوه کول پکار دي چې یاره زه څه کار کول غواړم آیا د دې لیګل پروسس څه دی. پوه شوې. دې نه علاوه بیا فاینانشل کرایسس راځي. بیا داسې کرایسس پکې راځي چې بعض اوقات سړی څه کار وکړي هغه مذهبي طبقې ته رواني، یا داسې کار وکړي چې هغه دنیاوي چې کومه طبقه ده هغې ته رواني. داسې مختلف قسمه هرډلز چې کوم دي هغه راځي. بیا دې سره سره که موږ وګورو مختلف خلک داسې وي چې هغه یوازې پاتې شي، هغه له څوک سپورټ کوي نه. هغه کار کول غواړي خو هغه خلک آیسولیټ کړي، خلک یې سپورټ کوي نه. د هغه زه یم چې هر څوک په هر لیول باندې کار کوي نو د هغه اپریشیټ کول پکار دي. دې سره به د هغه نور هم چې کوم دی په دې سوشل ورک کې د هغه زړه لګي او هغه به د خلکو د سماج خدمت کوي. که تاسو پاکستان کې موږ وګورو نو څه ګڼئ چې د میل سماجي ورکر په مقابله کې فیمیل ډومیننټ دی که نه میل ډومیننټ دی؟ نه جی پاکستان سوسایټي اوورال چې کوم دی میل ډومیننټ سوسایټي ده. موږ وګورو خو ځینې داسې ستونزې دي، داسې مسایل دي چې هغه د فیمیلز هم دي، هغه صرف او صرف فیمیل چې کوم دی هغه ایډرس کولی شي. خو موږ سره مسایل دا وي چې موږ سره بیا په زموږ په سماجي تنظیمونو کې موږ سره د فیمیلز کمې وي، هغوی هغه ایشوز چې کوم دي هغه په سپیشلی چې کوم موږ سره سایډ ایریاز دي، کوم موږ سره قبایلي علاقې دي، کوم موږ سره د بټګرام د تورغر د شانګلې په شانتې ایریاز چې هلته کې فیمیل باندې کې ډېر سخت ریسټرکشن لګېدلي وي، هغوی د کور نه بهر نشي وتلی. نو هغه ځای کې موږ د فیمیل ضرورت راځي. بیا بالکل څنګه چې ما تاسو ته مخکې د پاکستان هغه سوشل سیټ اپ داسې جوړ دی چې میل ډامیننټ سوسایټي ده. په هر ځای کې چې کوم دی میل ډامیننټ دی، په هر فیلډ کې میل ډامیننټ دی. بیا مختلف صوبې که موږ وګورو په پنجاب کې بیا د سچویشن لږ بهتر په دی دی چې دا فیمیلز ته لږ د ایکسپلوریشن مواقع زیاتې وي چې هغه لږ د کوره بار راوتي شي، مطلب بازار ته تللی شي یا داسې نور خپل څه نري مري کارونه یې هغه کولی شي. خو که موږ وګورو پښتونخوا کې او بیا بلوچستان کې دا دوه صوبې داسې دي چې د دې هغه کلچرل چې کوم نارمز دي هغه داسې دي چې هغې کې بالکل د فیمیل ته د کور نه د وتو اجازت نه وي. هغه صرف د هغې ډیوټي دا ګڼل کېږي چې دا به صرف په کور کې ایز ا هاوس وایف چې کوم دی دا کار کوي. نو هلته کې موږ ته داسې مسلې مسایل ډېر زیات راتلی شي کوم چې د فیمیل حوالې سره دي. نو هلته موږ له د فیمیل سوشل ورکرز چې کوم دي د هغې ډېر زیات ضرورت راتلی. نو د دې دپاره موږ له پکار دا ده چې موږ خپل فیمیلز چې څومره هم دي، که زموږ خویندې دي، که میندې دي، که لوڼه دي، که هر څه دي، هغه موږ ایجوکیټ کړو، هغې ته موږ میکسیمم ایجوکیشن ورکړو کوم چې زموږ په وس کې وي. زه به دا وایم چې په پاکستان کې الحمدلله ګورنمنټ دومره کار کړی دی چې تر اف ایس سی پورې تعلیم فری دی. نو که یو سړی دا دعوه کوي چې زه تعلیم اخراجات نشم برداشت کولی، نو دا دعوه د هغه هم غلطه ده، ځکه چې په پاکستان کې کم از کم دومره د بیسیک ایجوکیشن چې دی دا فری دی. کتابونه هم ګورنمنټ ورکوي او تعلیم هم ګورنمنټ ورکوي. بیا مختلف علاقې داسې پکې شته بالکل چې هغې کې سکولونه به موجود نه وي یا داسې کالجونه به موجود نه وي، خو بیا هم زه یم چې اورال هغه بهتري رستر راځي. شاعر ویل چې دا لور د سکول ته بوځه، په لور د سبق ووایه، په دې کې غیرت مه ګوره، غیرت ته بل حال دي. شهاب چونکه ستا تعلق د سماجي کارکون نه هټ کې شاعر سره عمر ډېره علاقه لري، که زموږ اورېدونکو ته په اخره کې یو غزل وړاندې کړي یا خپل د خوښې نظم وي نو ډېر خوند به وکړي. بالکل شاعر خو زه په خپله نه یم، خو مختلف شاعران لولو. نو د کرن خان یو څو شعرونه دي قربان، هغه به درته وړاندې کړم جناب. وایي څه امید او څه جذبات را سره شته دی، څه امید او څه جذبات را سره شته دی، عکس نیم د ملاقات را سره شته دی. که هر څه یم سختن ته مې معلوم یم، خو
خو دا واوره کرامات را سره شته دي د حمزه رحمان خوشحال غنی او داسې د حمزه رحمان خوشحال غنی او داسې د یو څو تنو کلیات را سره شته دي که زما په چا قرضه د ما لیکلې که زما په چا قرضه د ما لیکلې د یو کس نیم باقیات را سره شته دي زه په خپل ارمان د حد نه زیات مین یم زه په خپل ارمان د حد نه زیات مین یم وجوهات او کیفیات را سره شته دي. ډېر زبردست. شهاب موږ صرف او صرف 2 منټه پاتې دي، په اخره کې به ځوان ټول ته پیغام ورکول غواړي. پیغام به زه دا ورکول غواړم چې د ټولو نه اول زه دا ګڼم چې تعلیم ډېر زیات ضروری دی. یو خبره زه ډېره اهم ګڼم چې زموږ په معاشره کې یو داس ذهنیت جوړ شوی دی چې تعلیم به موږ حاصلو صرف د جاب دپاره. نو دا ذهنیت چینج کول پکار دی. د تعلیم مقصد هرګز دا نه دی چې موږ به جاب حاصلو. نو تعلیم حاصلول اول نه پکار دی. بیا دې سره سره زموږ د فیمیل ایجوکیشن ریټ چې کم دی هغه ډېر زیات کم دی. نو چا ډېر ښه ویلي دي چې کله ته یو سړي له تعلیم ورکوې نو ته یو خاندان له تعلیم ورکوې، خو چې کله ته یو فیمیل له تعلیم ورکوې نو ته ټوله معاشره ایجوکیټ کړې. نو دا زما یو پیغام دی چې په شونډو مې مسکا راغلی یاره، چا ویل چې هغه بیا راغلی یاره، او مړه ځکه درته ګورم مړه مړه چې مړه ځکه درته ګورم مړه مړه چې مړه مینه مې په تا راغلی یاره، او د نړۍ ژبې چې څومره وړاندې لاړې د نړۍ ژبې چې څومره وړاندې لاړې هی پښتو دومره په شا راغلې ګرانه. قدرمندو خوږو اورېدونکو دا زموږ نننی پروګرام سلسله ځلانده ستوري چې کوم کې موږ سره میلمه شهاب الدین موږ د هغوی ژوند د هغوی شخصیت په اړه خبرې اترې وکړې. زه ستاسو نه اجازت په لوی الله مسپارم. د لوی الله په امان تاسو به اوسئ. د دري زبان پروګرام آواز دوست ستاسو لپاره دا مایک خراب دی.